مایوسولو دی خو تر تا لا بېبسه و دی خو تر تا لا په سوچو کې ولو چې زه نه جوړېږم زما علاج چې دی هغه نه کېږي به زه ډېر ګرځېدلی یم ډېر ستړی شوی یم لکه ته چې دا سوچونه وې ده هم دغه سوچونه ول لکه نن چې ده ته الله شفا ورکوه تا ته به هم الله شفا درکړي زه تا ته دا وایم زه هم ته ولې د الله د دره څه ناامید یې ته ولې د الله د رحمته څه ناامید یې تا ته به هم الله شفا درکړي ته ولې مایوسه یې ولې بېبسه یې ولې سوچونه وې د ځوانۍ د غلطیانو د وجه د کمزوریانو د وجه چې د هرې د وجه ستا اولاد نه کېږي خالد همت له ستوري راټول کړه په ډاکټر محب جامع انډاربل سنټر کې ته زه منم ته ګرځېدلی ستړی شوی نه 90% د تا علاجونه کړي دي نه یې جوړ شوی مګر آخري 100% دلته آخري حصه چې کوم دی ستا دغه ځای د علاج ذریعه او سبب ګرځي څه معلومه ده الله پاک دلته ستا علاج په تقدیر کې الله پاک تا ته شفا درکوي مګر ته په سوچو کې زه وایم چې لکه ده چې د همت له ستوري راټول کړه الله شفا ورکړه نن یې بیا ورور پسې راوستلی دي تا ته به هم الله اولاد درکړي ستا نوم چې دی ارباب صاحب ته چې کوم دی ته ډېر مایوسه وې که لږ مایوسه وې اول خو د ټولو څه مخکې زه تا ته مبارکي وایم ډېره مننه ګوره الله ته اولاد درکړي څو کاله ستا اولاد نه و 3 کاله د ارباب صاحب اولاد نه ولو او ته چې ته ډېر په سوچو کې وې ډېر ګرځېدلی وې په سوچو کې وم ډېر وګرځېدلی وم ډېر علاجونه دې ډېر کړي علاجونه مې وکړل ډېر علاجونه مې وکړل ډېر علاجونه دې کړي وو که بیخي ډېر علاجونه دي بیخي ډېر علاجونه ارباب صاحب بیخي ډېر علاجونه کړي وو مګر دلته چې دي مایوسه ولې بیا دې د همت له ستوري راټول کړه روان ارباب صاحب د همت له ستوري راټول کړه الله شفا ورکړه 3 کاله بعد الله اولاد ورکړي نن یې دا د خپل ورور هم ستا د ورور نوم چې عبدالمالک یې نن را روان کړي دي نن د هغې علاج چې کوي زه دې ته دا وایم زه هم دا مایوسي وسوځه ور ورکړه ختم یې کولی ته په خپل ځان کې په خپل دماغ کې دا دنیا ده دا سیستم دی د الله یو دنیا ده موږ ولې مایوسي کړو د الله دومره غټه دنیا ده په دې غټه دنیا کې چې الله پاک وګور ته لس اولاد در ورکوي و تا دې نه درکوي الله ته خود نه ده ګرانه خو ته مایوسي مایوسه یې د الله د در څه نه امید الله په قرآن کې وایي لا تقنطوا من رحمت الله الله وایي زما د رحمته څه مه نه امیده کېږه ښه ارباب صاحب بیا چې دلته تا علاج وکړي بیا تا ته الله اولاد درکړي اوس دې ګرد کور چې دی ډېر به خوشحاله یاست ډېر خوشحاله دي الحمدلله نن دغه خوشحالي کله چې زه د مریض علاج وکړم وایي زه به تا د ګاډۍ درکړم زه به تا د عمرې نه بوځم دی زه دم زه یو شی نه غواړم زه دم زه خالص تا د زړه د درد دعا غواړم نن د ارباب صاحب په کور کې اختر دی خوشحالي ده دغه خوشحالي چې دغه زما دپاره کافي او شافي ده دغه د زړه د درد دعا چې کومه ده هغه زما په کار ده نو ارباب صاحب ستا چې اولاد نه و دلته چې تا علاج وکړي دلته په اوله پرچي تا ویل په اوله پرچي نه دویمه پرچي علاج یوه پرچي ارباب صاحب وکړل زه دې ته وایم زه هم ته مه مایوسه کېږئ څلور خوراکه دوا ما وخوړله یعنې اوله پرچي یې وکړله دویمه پرچي یې پسې وکړله په دویمه پرچي کې په څلورم خوراک باندې الله تعالی دته اولاد ورکوي نن د ارباب صاحب په کور کې اختر هم دي خوشحالي هم ده ارباب صاحب خصوصي به دعاوې راته کوي او ته مایوسه ولې تا ګر څه دی نه ویلې چې زه به جوړ سم بیا دې دې مطلب ستوري راټول کړانې بالکل غی خبره وایم اوس دې ستا ورور راوستی عبدالمالک زما ورور دی ما علاج لپاره ته د کوم سره غلی د سریابه صدیم راغلی دی دته به ما الله اولاد ورکړي دته ما ډېر د داسې ناامیده خلکو علاجونه کړي دي چې هغه په 100% ناامیده ول مګر ګوره زه چې زه نه یم ناامیده تی که ناامیده یې زه نه یم ناامیده ولې ما زما یقین دی چې الله تعالی د دا قیمتي جړي بوټي څخه تیار شو د فارمولو څخه الله تعالی ودوم ستی په نوي کلي ته د نوي کلي سره ستی په نوي کلي کې یو بل کس ولو 15 کاله اولاد نو ما علاج وکړ الله 2 زامن ورکړو ما ته ټلیفون راوکړی ویلې ول موږ په دارکانو باندې نومان چې شېدو ما ولې ما پوښتنه کوي ویلې ول تا علاج وکړ الله 2 زامن ورکړو موږ نومان هم په تا باندې پرېږدو ما ورته محمد او احمد پرکښې ده یا عبدالله او یا عبدالرحمن پرکښې ده په غوث آباد کې دا رقم په چمن کې دا رقم ډېر دنیا ته الله شفا ورکړله خو صرف هغه مایوسه کسان چې کوم دي هغه بېبسه چې ناست دي سوچونه وي څو تر څو به ته سوچونه وي د همت نه سونه راټول کړه